الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قابل قدر والاحترام معزز سمعين، څلور میاشتې الله تعالی برکت ولا پیدا کړې دي. منها 4 حرم، په هغه څلورو میاشتو کې یوه میاشت هغه ذیقعده ده او دویمه میاشت هغه ذوالحجه ده او دریمه میاشت هغه محرم ده او څلورمه میاشت هغه رجب ده. په دغه څلورو میاشتو کې یوه میاشت هغه محرم هم ده. دغه میاشت عظمت او برکت ولا میاشت ده، لکه څنګه په دې میاشت کې نور عبادات زیات اجر او ثواب لري، یعنی ذکر او اذکار، تلاوت او صدقات وغیرہ. همدارنګه په دې میاشت کې رجوع ستلو هم زیات اجر او ثواب او فضایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې بیان کړي دي. خو لیکن دغه فضیلت په محرم میاشت کې خاص نه ده تر یوې ورځې یا یو تاریخ خبرې، بلکې عام طور باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې مکمل میاشتې فضیلت هغه بیان کړی ده. په صحیح مسلم شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث هغه ذکر کیږي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دغه حدیث هغه نقل شوی ده. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو افضل الصيام بعد رمضان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو س رمضان وروسته بهترین او افضل روزه شهر الله المحرم، هغه د محرم میاشتې ولا روزې دي. یعنی رمضان میاشت کې کومې روزې دي دا فرضي روزې دي، او رمضان نه بعد کې افضل او بهترین روزې یعنی رمضان نه لاندې درجه ولا روزې هغه د محرم میاشتې روزې دي. زما عزتمندو، د دې دا مطلب نه ده چې په محرم میاشت کې هر روزه ستل، او نه ده چې خاص تاریخ نه روزې ستل، بلکې څومره هم طاقت وي نو هغومره خپل وس مطابق په دې میاشت کې روزې ستل. هغه روزه چې هغې ته بعض خلک یوم عاشورا او بعض خلق 10 محرم او بعض خلق هغې ته 10 محرم یی. نو دغه روزې فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیثو کې هغه ذکر شوی ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صيام يوم عاشورا احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یوم عاشورا یعنی 10 محرم باندې چا روزه ونیوله، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زه الله تعالی باندې دغه امید لرم چې الله تعالی به دغه بنده ته مخکینی کال څومره ګناهونه دي صغیره، نو الله تعالی به دغه ټول ګناهونه دی بنده ته معاف کی. زما عزتمندو، فقها فرمایي چې 10 محرم باندې روزې ستلو سره 9 محرم باندې روزه یا 11 محرم باندې روزه، یعنی 9 محرم او 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم دې طریقې سره 2 ورځې روزې ستل دا پکار دي. خو لیکن
بیا هم کچا صرف لسم محرم باندې روژه وساتله نو دا روژه هم صحیح کیږي، خو لیکن سره د کراهته. نو الله تعالی دې موږ ته داسې روژو ساتلو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.